ته وی هغه ما ته چې د جمعې مونځ کوو هغه د څه ورځ وه نو خاده که د جمعې ورځ وه که نه نابل ورته یره که خدای مې ایمان نه خطا کوي ما ته اتوار ښکارېدم او یو پوډري مقبره کې یو قبر ته جړل لوی لوی چغې والې چا ورته وی د پاسه پې یو سړی راغی ورته دا د چا قبر دی داسته چې ورته دومره لوی لوی چغې وایي نه که دا مې د پلار قبر دی نو هغه ورته دا خو ډېر ورکوټې قبر دی وایي نه دی ډېر ماشوم مړو پخوا په شپږم کې ما سبق وی ما دونه سبق نه دی ویلی زه په اتم کې 9 پیرې پیل شویم ښه په خدای یقین وکړه چې نتیجه به دیوال ته ځوړنده شو اول به پکې زبان ومو ځکه زما شوق چې دی دغه سره د ټوکو ټقالو سره خو یو شاعرین د ما همداسې د ګپ شپ ته وایي نوکر خیر که د افسر کره اوسیږي نوکر خیر که د افسر کره اوسیږي افسر نه چې د نوکر کره اوسیږي او ښځه ډېره د خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسیږي بیا به یم ووایي به بیا ورګه دا لا ډېر شی دی که نه لاندې ونه غورځېږم چته ښه ښه وای نوکر خیر که د افسر کره اوسیږي افسر نه چې د نوکر کره اوسیږي ښځه ډېره د خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسیږي بیا بله ډېر شی دی لږ شان د سیاست کې دا پولیس والا صاحبان ناست دي زه د مردان باریچم ته چا راوستی وم پروګرام لا هر شا پخوانۍ خبره رانهیره شوه په 1000 روپۍ مې ریډو اخیستي و ریډو خو چې څنګه مې کوله وکړه د ګلنار بیګم ګانه وه پکې موسم خراب و هغه ریډو قر کوله بس دا هغه ریډو ته غوسه شوم مې یاره چې اوچت دی که مو د ځمکې له دېره وویلم نو مور مې راغر والې وایي څه کوې پردی ښځه پکې وژنې هغې ویې که دا پکې ناسته ده داسې ساده خلک وو ښه دا یو شعر مې نوې غوندې جوړ کړی دی وایي ښکلی پاکستان مې د ادې او د بابا دی ښکلی پاکستان مې د ادې او د بابا دی خو نن د که سبا دی بس غریب پکې تباه دی دا خو ما دومره څیزونه دا یو کتاب ما چاپ کړی دی دا هرې پارټۍ جنډه پکې ده خو یوه پارټۍ ته مې ګوته نیولې نه ده بیا پکې دې کې ډېر زیات شعرونه دي خو د دې یو شعر به راته ووایم چې کله یو کله د بل سره وي چې کله یو کله د بل سره وي وطن هم دقسې لوټو وخوړه او پاکستان سمه د مستو کټوې ده او پیروې ټول ترېنه پاټو وخوړه دا خپل کتاب زه د خپل اړخ نه زهرالله بابوجي ته ډالۍ کوم دا د دې واخلي او دا یو داسې کتاب دی د دې نوم دی ګپ د میراوس حقیقت پټو قټو کې د ړومبۍ پاڼې نه والې تر اخره پورې که تاسو دا کلمې لاسو کې نه وي نیولې نو دا ګز او دا میدان ما د خپل پاکستان نه بهر 18 ملکونه کتلي دي خو دا ټول چې را یو ځای کې مړ ستا د پاکستان د دې یوې صوبې برابر نه دي خو افسوس موږ سره د خپل ملک قدر نشته اوس یو شعر بل دی وایي دولت د خپلې خوښې ریټ وباسي دولت د نه سړي نه سیټ وباسي دولت د غټو له غاړۍ ورکوي غریب بېوسه خو په ګیټ وباسي او کمپیوټر جوړ دی د مالدار بچي لا د غریب زوی شپه په سلیټ وباسي او توکل دی منې د غریبو نسوار د خان سیګرټو له پلیټ وباسي دا پولیس والا دی خفه کېږي نه خو که مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو که مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو او که غریب شپاړسم پاس کي نه پیسه اکثرو لګي منشي پالوچو او دولتمن په ډبل بیټ کټ کې سنبلي د غریب کټي خالص د کړکیچو نو میراوسه ته که داسې رښتیا وایې یو ورځ به دې څوک وخوري په مچو ګپه لګو ابوجي تاسو ما ته لږ ټایم راکوئ دا
پخوا دا زاړه ټیپونه او زړې کیسټې به وې چې دا ټکر اواز به دې ور واچو که نه نو هغه ټیپ له چې به دې ډب نو ورکړ چا کیسټ پم زوړو هغه ټیپ پم زوړو چا ټیپ له به دې ډب ورکړو نو هغه کیسټ په روان شو هغه ټیپ په بیا چلېده هغه به څه وي وی جنازه چې مې د کور واخلي او چې شیرین خبرېږي زه به مړ یم په شپږم کې زما سبق وی پرچه کې راته سوال راغی وی قائد اعظم کله پیدا شي او ما ورته لاندې لیکلي مې هغه وغوښته نو زه ترې څه خبره نو بیا یو خبره راته بله کومه اوس که تاسو ته پته وي موږ ته څه مسله غوندې راغلی وه زه په مومند ایجنسۍ کې مخرور وم نو بیا هغه دغه روغه وشوله بیا زه لاړم پکې دوبۍ ته 10 کاله ما دوبۍ کې تېر کړه بیا مې ویزه کینسل شوه واپس رالم کلي مې پرېښود اوس راته خلک کلي کې وایي مړه پرېږده سړیه 6 کاله د مومندو کې تېر کړه 10 کاله چې دی د دوبۍ کې تېر کړه او چې دی دغه چې کلي ته رالي نو بیا دې ویزه کینسل کړه لاړې سوات ته ووړېدې قسم په خدای که راته دې کې ګپ لګم ښه د ماښام مونځ مې وکړه لږه غوندې تیاره وه په لار روان یم اوس یو 5 ښځې را روانې دي نو یوه ښځه نور ورته یې مخ پټ کړی وایي سړی دی وایي مخ پټ کړی وایي سړی دی یاره خو چې ما له نږدې رالی یوې چې راته وکتل بی دا خو سړی نه دا خو مې راوستی ما ته اډوکلي کې څوک د سړي زوی نه وایي نو زه په کلي کې څه کوم چې زمونږ په دې پاکستان کې یو غټ جومات و هغې ته به د ماسخوتن ډېر خلک تله ناګنې یو سړی هغه جومات ته ورننوته یوه سپینه توره یې داسې راوویسته اوچته یې کړه وایي تاسو کې مسلمان څوک دی یاره چا هم نه وایي چې زه مسلمان یم یا لکه خو چې دې جومات ته راغلی خو مسلمان یې که نه یاره چا بس اخره کې سب کې یو سړی پاس دی هغه وایي یاره جي زه مسلمان یم وایي راځه ما پسې بار یې بوتلی دی هلته په اونه پورې چې دی د جومات نه بهر په اونه پورې 2 ګاډان تړلي وو دلې توره ورکوي دا یو ګټ په دې توره لال کا بس دا لال کړی دی بیا یې دته ویې ته دلته کې کښېنه زه بیا دې جومات ته ورځم چې دوباره ورغی بیا یې توره اوچته کړه بل مسلمان ده کې څوک دی یاره چې خلکو تورې ته وکتل او وینو ته وکتل بس هغه پوړونو کې سرونه یې ورکړه خلکو او یو پکې غلې غونده کې سر اوچت کوي زموږ دا ملا مسلمان دی هغه ترپه کې جوړې کوي قسم په خدای که زه مسلمان یم خبره واورئ دا خو زه د کلي مشر یم خلکو را مخکې کوي د کمپلکس اسپتال برخې ته ولاړم اوس یو سړی دی جاړي دې مردان کې خدا راته لا ووایه چې په غونډه KPK کې لکه د ډیر اسمیل خان نه واخله تر د اخري دیره پورې سوات دیر د پښتو ژبې لوی ښار کم یو دی مردان دا بالکل حقیقت ده مردان د پښتو ژبې بلکې که د څوک د تعلق د وزیرستان سره لري که د سوات سره او که د دیر سره تعلق لري خو دی به لیکل د مردان په ژبه کې کوي ها بل یو خیر واړه واړه سوالونه به هم داسې درنه کوو د اسپتال مخې ته ولاړم اوس یو سړی ولاړ دی جاړي ما ورته یې ولې وایي 10 کاله پس مې زوی وشو هغه ماشوم یو سړی هغه د سترګو اپریشن وکړه چې یو 3 ورځې پس وله ډاکټر پټی کوله وکړه نو بیا ورته نظر دی ټیک شوی نه چې نه دی ټیک بیا ورته لاس داسې کوي زما د لاس دا ګوتې نه وایي د لاس ګوتې نه زه تا نینم ته د لاس ګوتې وایي بیا ورته د اسپتال یو مزېداره نرسه مخې ته ودروله وایي دا یې نه وایي والله ډېره ښکلې ده د مخکې ورځو کې چا بوتلي ومه دیر ته پروګرام له بوتلم نو یو پکې د خوشحالۍ نه یو پود انداسه راکړه یو ما وله واپس ورکړه ما ته یې ولې خوښه یې نه شوه ما زما ښځې ته غاښونه په میز پراته ورته د انداسې راکړې کور کې بچوکه داسې ګرځي او ته به یې که دا چې ته سپي چیچلې د غرګې ګورې او چشمې یې مچولې ته به یې که لرونه تېره کوي ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو خو تاسو به وایئ چې شروعات مې راوست د کوم ځای نه کړی نو د هغې اولنې زما چې دی د زناورو اوازونه
اوس ما د زناورو په اواز ګانې مې لیکلي دي ښه چې میخه څنګه ګانه وایي چندخ څنګه ګانه وایي ګډه څنګه ګانه وایي چیلې څنګه ګانه وایي نو د شورو نه چې دی ګډې ته چې لکه ما دا جوړه کړې وه ګډې ته چې بچی اواز کوي که نه وایي ورته که نه یا نو هغه مور به ورته داسې کې د میخې ته چې دا بچی اواز کوي میخې ته مورې مورې هغه مور به ورته داسې کې د غوا ته چې بچی اواز کوي غوا ته ما اردو کې ورته وایي ما هغه مور به ورته وایي قربان دا سپی چې کوڅه کې پروت یم ملنګ ویني داسې به کې راشه راشه خو چې د کور دا ماشومان ورته چای یوسي نو بیا داسې کې وروړه 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 همدا به ټول په مالته ګوی کوي لاول به ورته دا کونتر وایي یې د مونږ پورې ټوقې کړې دي د مونږ پورې ټوقې کړې دي او دا غټ چندخ به ورته ویم دا دی او که خیالو کې دا د پشکال باران چې وشي د پشکال د باران کا دوه چندخان یو بل د پاسه ناست دي چې کوم لاندې وي اوبو کې وي چې کوم اوبو کې داسې کې ډوب شو او هغه چې بره پرې ناست دی وایي غنیمت دی زه بیا به م راځو یو جلک پلک ډېر ښه د میراوس دپاره لاسونو پړکه میراوسه راشه زما ته راغلې زمونږ مردان ته زمونږ میلمه نو داسې خالي لاسونه چې د پرېدونو هم ښه خبره نه ده یو خبره ته کومه یا نور ګفټونه مه راکوه ټایمپیس ته زمونږ د جومات بله شپه چا ټایمپیس کړی دی میراوس له لومبې ټایمپیس راواله او دا څونه ګفټ چې د دې ټولو نه وله راواله